Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. भरपूर मुहिम बाले خو موږ ته پای کې یو غټ رکاوټ دا دی چې د څونه منشیات فروش دي نو دې کې به لږ پاتې او ډېر به موږ نیولي خیر که تاسو نه موږ سره دې نه پس یو دوه مشران کښېنئ د اف آی آر یې به راوالو او زه به تاسو ته وښیم چې موږ څونه منشیات فروش په دې تاڼه کې نیولي دي او څونه پکې پاتې دي نو دا موږ چې ونیسو نو زما د ورور خبره وکړه زه دې سره اتفاق کوم چې دوی وایي چې زموږ نوم مال یې موږ پکې مه راولئ خو افسوس زه دا کوم چې زموږ قانوني مجبوري دا ده چې په یو کلي کې موږ چاپه وو سړي ونیسو چرس ورسره ونیسو هغه باندې موږ پرچه ورکړو بوځو عدالت ته نو عدالت کې د هغه وکیل راشي او هغه ډومبې اعتراض را کوي چې صاحب دې چرس خرڅوي موږ ورته وایو تا ته څه پته ده چې دې چرس خرڅوي چې جوزف ته خو د انګور یې تا ته څه پته ده چې په دوابه کې چرس خرڅوي او دوی ما ته پته ده ما ته راپوځي نه یاره د کلي خو دې څوک ګوري که نه بل مونږ چې سړي د چرس برآمد کړو مونږ یو فرد جوړو هغې ته ریکوري میم ووایي په هغې باندې مونږ دستخط دادو نو هغه دستخط پکار دی چې د کلي څوک مشر وکړي هغه چې نه نو مونږ بیا خپل سپایي اولدار تاڼهدار پایي کې ګواه واچوو هلته عدالت ته لاړ شي نو هلته وګورې وکیل جج ته وایي چې دا یې خو په خپل اولدار ګواه کړی دی دا خو ټول دروغ دی یاره پولیس د ظلم کوي بې ګناه سړي نیولې پرېږده نو هغې پرېږدي بیا راشي بیا یې خرڅوي نو تاسو که دا وایئ چې دا شی ختم شي نو هغې دپاره بیا تاسو د شهادت ضرورت دی او که تاسو وایئ چې نه بس دغسې به یې رانیسو ځي به بیا به راځي بیا به خرڅوي نو دا ختمېږي نه دې سره دې سره نه ختمېږي دا صفا خبره درته کوم که دا منشیات ځکه د ایمان درې جزه دي تاسو ته پته ده څنګه اسلام کې دا خبره ده د ټولو اعلی درجه د ایمان دا ده چې ته لاړ شې یو سړي راونیسې نو هغو که دا پولیس له خدای اختیار ورکړی د ایمان اعلی درجه خدای پولیس له ورکړی او زه په دې فخر کوم چې دوی ور دی نه خدای دا عزت ورکړی چې موږ لاړ شو او سړی رانیسو دا د ایمان اعلی درجه ده ستاسو دا د دویمه او درېیمه درجه ده ګنې کوم اختیار چې پولیس ته حاصل دی چې یو سړی جرم کوي وینیسي نو تاسو ضابطه فوجداري کتاب راوالی په هغې کې دا لیکلي هر کس ته دا اختیار حاصل دی که د دم وخت کې څوک جرم کوي نو دی یې نیوي شي تالاشي نه شي اخیستی خو نیوي شي لکه تا ته هم دا اختیار حاصل دی یو عام سړي ته چې زه جرم کوم او ما راونیسي او تاڼې ته چې دی جرم کوي نو موږ دا منو د اف آی آرونه ډک پراته دي تاسو راشئ وګورئ موږ پرې لیکل هم کړي موږ پرچې ورکړي چالانونه پرې ورکړي خو هلته کې سزا صرف په دې وجه نه میلاویږي چې انډیپینډنټ وټنس نه وي پکې غیر جانبدار ګواه نه وي پکې ځکه زموږ پولیس چې ګواهي کوي نیسي موږ تفتیش یې موږ کوو او ګواهي پرې هم موږ کوو نو دې وجې هغه نه سزا کېږي دا دغه مجبوري ده تا چې کومه خبره وکړه که نه نو موږ تا ته دا نه وایو چې ته په ده باندې شهادت وکړه موږ تا وایو چې ته دا ووایې چې او په دې علاقه کې دا کار کېږي دا هم ورله کافي ده خو چې څوک هم عدالت ته نه ځي صرف ایس ایچ او یا تاڼهدار او دوه سپایان په عدالت کې لاړ شي هغوی قسمونه خوري چې ماته برآمد کړي خو عدالت کې وکیل وایي چې دا دروغ وایي د کلي خو دې څوک وایي که نه نو دا قانوني مجبوري ده که دا مجبوري نه وي نو موږ تاسو ته دا نه وي بلکل دا مجبوري ده قانوني زه تاسو د پوسټ مارټم غټه خبرې دا مین دوه غټې خبرې دا دي چې تاسو ته تکلیف شي هغه هیلث ډپارټمنټ سره ریلیټډ ده په هغې کې به زه ډي سي صاحب ته ډي ایچ او صاحب ټولو ته به لیکل هم وکړم په خپله به م ورته انشاءالله ډېر ژر به دا کوم هیلث سیکرټري ته پکې هم لیکل وکړو د آی جي په تھرو باندې زما یو ورور خبره وکړه چې دا چیف سیکرټري صاحب اډر کړی و تېر کال نو د چیف سیکرټري صاحب د اډر نه ډېر مخکې زموږ آی جي پي صاحب دا شروع کړی وي دا کلي کچهري چې دي دلته به نه وي خو دا خو زه په دیر کې وم مونږ ډېر پخوا نه شروع کړي په چارسده کې مونږ ډېر پخوا نه شروع کړي او یوازې دا دې حکومت والا ډېر د حقیقت ته ډېر اهمیت ورکړی دی د دې ډېر زیات انسټرکشن تاسو کوئ ډي سي ته مونږ ته خو د پولیس کې دا سلسله د مخکې نه روانه ده انشاءالله دا به مونږ کوو میاشت کې مخامخا یو هغه کوو
دې تاڼې ته تاسو راځئ دا ستاسو خپله تاڼه ده که د SHO دا کرسۍ ده نو دې خو به ځي راځي پرې که د DSP صاحب کرسۍ ده دې به هم ځي راځي که لکه زما کرسۍ ده په انګو کې مونږ به پرې ځو راځو خو ستاسو دا کرسۍ چې دا مستقلې دي تاسو چې څو پورې جمدي یې ستاسو د خپلې کلکې مضبوطې کرسۍ او زموږ عرضي دي دې باندې مونږ ځو راځو که کله تاسو غواړئ چې د علاقه کې د امني نو وي به او که تاسو نه غواړئ نو نه به د پولیس کله به یو SHO راځي به تکړی بل به راځي نه به یې تکړی او به تعاون کوي بل به نه کوي خو چې عوام په خپله تکړی نو نه به کوي بله خبره دا راځي د شپې کسان ګرځي نو دا کسان چېرته چا کور ته تللي دي څه نقصان یې رچا کړی هغه بله خبره ده هغه تاسو نه شم ویلی دا ما ته پته چې د شپې مومنټ شته په هغې مونږ بله خبرې هم کړې دي خو چا که راغله تللي دي یا چا ته یې څه نقصان رسولی نو ما ته دا ووایې افواګانې چې دي که نه په افواګانو دغه مه کوئ دا سوات کې هم افواګانې وي دا په ډېرو ځایونو کې وي خو زه خو په مردان کې په خاریه کې اوسم او په دې تېرو 50 کالو کې ما نه دی اورېدلی چې هلته چاته غل راغی او بل دا ده که غل راغی نو زه د SHO په تمه نه کښېنم چې SHO به راځي نو چې SHO راځي خو غل به ما نه هر څه وړي که د چا کور ته غل لاړ او د هغه دیوال یا دروازه کراس کړه د هغه د مرضۍ نه بغیر نو زما د اجازت دی چې دا کفرې ولولي خپل کور حفاظت به ته پخپله کوې ټیک شوه او زه یو واقعه به هم بې ادبي دې معافي خو د طنز په طور نه وایم تاسو به نه خفه په مردان کې یو ځای کې خلکو شکایت وکړو کلي و چېرته د شپې غله راځي زه خو د خالي پوښتنې خو زما کور ته خدای دې لوی نه راولي خو زما کور ته غل راشي نو غل راتله زه منم خو د غل تله نه منم که چا کره غل راغی دا ټیک ده دا د غل غلطي ده خو که چا د کوره غل جمدی لاړ دا د سړي غلطي ده او والله که دا سړي دا د هغه سړي غلطي ده نو دا خدای ته وګورئ په دې افواګانو باندې دغه مه کوئ دې کې به د چا غرض وي د چا مقصد وي او خپل څه ذاتي دغه به وي پکې یا نور څه مفاد به وي پکې که چا هغه خپل تاسو ګوره ګاونډ کې ګوره که یو کور کې نارینه نه وي کونډې زنانه نه وي پکې او د هغې حفاظت د هغې په ګاونډیانو فرض دی او که چا ته دا خطرۍ چې یاره راځي به مونږ ته ووایې نو د شپې د هغې کلي کې د هغې حجره کې د هغې د کور نه بار مونږ به زه به راځم او څوکۍ وکړم پولیس به راځي نور د افواګانو په دغه باندې به دغه نه کوئ دا ټریفک تاسو ما ته ویلي ټل کې هم کمې دي د دې لپاره ما دغه کړې 15 کسان هغه دې لپاره 15 دې لپاره ما منظوري کړې خو چونکې دا ټریفک دا لږ ټریننګ غواړي په دې به یو څو ورځې لګي چې موږ ټرین کسان چې موږ سره ټریفک کساني یوه به فوري رولیږي نو انشاءالله دې هفته کې دننه دنه به دا مسله ده هلته زه به ټریفک واره زیات کړم په روډ سپیډ بریکر وي نو که ضرور هغه نه نو بیا به زه هغه دپاره وکړم چېرې هغه پې ولګوم خو دا مسله به هم زه کمیټۍ سره هم دغه کړم باقي دا رکشو خبره چې ده یا دغه خبره ده نو تاسو دا کمیټۍ والا سره کښېنئ DSP صاحب تاسو به کښېنئ او د هر کلي نه به دوه مشران راوغواړئ دا به میټینګ وکړو د دې به حل تاسو روباسئ ستاسو په مرضۍ باندې ټریفک پولیس ته به انشاءالله زه سیوا کوم ٹھیک شو بل دا مسالېتي کمیټۍ خو مونږ ختمې کړې نه دي دلته مسالېتي کمیټۍ وي دا خو په حال دي لیزان کمیټۍ مونږ جوړې کړې دي DRC چې دی دا به مونږ دلته تحصیل ته هم راوځو DSP صاحب په ستاسو مخکې وایم چې فوري طور نومونه ما ته ریکمنډ کړه DRC به مونږ د هرې تاڼې په سطح هم جوړو خو دا کومې دا لیزان کمیټۍ چې دي دا بحال دي دا مونږ کړي دي هر تاڼه کې دا SHO ته ستاسو مخکې زه وایم یو خو هغه ده چې څه ډز ډز وشي هغه به فوري پرچه وکړي هغې کې بله خبره نه وي خو به داسې نورې وړې خبرې نو تاسو به دا کوشش کوئ چې ناظمینو سره او مشرانو سره رابطه کوئ چې هغې کې روغې کوشش کوئ چې روغه پکې شي دا زه اډر دی کوم دې سره په عدالت باندې بوج کمیږي او په دغه باندې نو دا به تاسو فوري دغه کوئ چې په دې کې دا موقع به ورکوئ چې صلح راضینامه پکې شي د ستانې تحصیل خرچه پکې شي بل یو کس خبر وکړه چې یاره دا 107 نه مونږ راځو
نو 107 زه خپله ګورمنټ ته دا لیکل کوم ستاسو پوهې ساتل چې دا 107 یو سړی راځي خو ضمانت وکړي که نه خو جرم نه کړی نو هغه تاڼې ته راشي بس دوه کسان دې راولي او ضمانت باندې دې پرېښودی شي عدالت ته لېږله ده خو دغه څه چې قانوني هغه ده نو په هغې باندې به مونږ لیکل کوو چې قانون پې پاس شي چې دا به په تاڼه کې کېږي لکه مخکې ټریفک پرچه به پولیس به نه شو ورکولی مجسټریټ له به نو دا ډېره ضروري خبره ده په دې به انشاءالله مونږ دغه څه وویل اکسیډنټونه زیات دي په دې کې دا موټر سایکلو باندې ماشومان چې دي نو دا زمونږ هم فرض دی خو دا د والدینو د خپلو مشرانو ټول نه لوی فرض ده چې ستا په کور کې موټر سایکل ولاړ دی نو ته دا په بچي پابندي ولګوه چې بغیر ضرورت یې دې بونه دا موټر سایکل چابي تاله ته یې ووایه چابي ځان سره کړه ماشوم له یې مه ورکوه ګوره ذمهوارۍ چې دا درې قسمه دي یو قانوني ذمهواري ده زمونږ کار دی یو اخلاقی ذمہواری ده استاسو کار دی یو مذهبي ذمہواری ده هغه د علماء کرامو کار دی تاسو ټولې ذمہوارۍ وروړئ چې قانون دی باندې عمل وکړي اوس یو سړی دی هلته سودخور دی سود کوي نو زه به قانوني کوم خو د عوامو هم پکار دي که نه چې اخلاقي طور او مذهبي طور د هغه بایکاټ وکړي شته دا جرأت چا کوي پکار دی چې دا وکړو دا ګوره قانوني زمونږ فرض دی ما ته یو سړي راپورټ وکړي زه د ځانه پچا پرچه نشم ورکولی چې یاره دوی سود کوي نو چې ته راته شکایت وکړې زه به پرې پرچه ورکړم قانون پې پاس شوی دی او دا دې ګورمنټ موجوده ګورمنټ چې دی تېر کال دا ډېره غټه کارنامه ده چې سود خلاف دا یې جرم دغه کړی نو هغه تاسو اخلاقي طور ګوره زه یو رشوتخور افسر یم په کار کلي کې ما نه خلک نفرت وکړي خو نه که ما سره موټر وي زما بنګلۍ قسم په خدای که زه ډېر دلم یم خلک زما دغسې تاسو معاشرو کې مونږ د غټ دله سړي ښه عزت کوو چې مالدار وي او که ښه نر یې غریب وي مونږ عزت نه کوو نو دا د چا ګناه ده د چا وګورئ له خپل ګریوان کې وګورئ غریب سړی که ډېر هم نر وي که نه څوک هم ولا اهمیت نه ورکوي او چې مالدار وي که هغه کې شل عیبونه وي بس مالدار دی صرف د هغه مالدارتیا د وجې هغه ته مونږ نو تاسو اخلاقي ذمہواری تاسو محسوس کړه دا ستاسو ذمہواری دي مذهبي ذمہواری علماء کرامو له پکار دي چې هغې خلکو ته ووایي چې بھائی دا کارونه غلط دي او په دې باندې دغه مه کوه دغسې خپل کشرانو باندې وګورئ اخلاقونه ولې خراب شو زموږ مخکې به مشر و چې کشر به ولیده سدوانۍ به یې کوی او ټک به یې ته وویسته او ورته یې مه کوه اوس مشر پرې نیغ تېرېږي بس یاره زما څه کار دی چې دقه ته یې وایي نو ځکه معاشره کې هغه بیکګراوند نه ختمېږي زیاتېږي روز تر روزه نو دا ذمہواری مونږ له محسوسول پکار دي دا منشیاتو شکایتونه راځي ځای په ځای دغه کېږي زه خو ډېر په دغه باندې وایم ډي سي پي صاحب دا او چې څو تا ته دا وایم کوم کسان چې پاتې دي که نه پورې پې دغه وکړه او تاسو ته زه یو خبره کوم چې کوم ځای چرس رسېږي تاسو ته شکایت وي تاسو نشاندهي ستاسو کار دی په کار کې وکړئ لکه ګوره تاسو سره چې پته به وي پخوا به داسې کار و په کلي کې به یو کوټوالو یو نمبردارو یو به څوکیدار و په هر کلي کې به و تاسو د مشرانو ته پته وي ختم شوي دي اب هر سهار تاڼې ته راته ایس ایچ او ته به وایي چې بهی پلانکي کلي کې دا چل شوي دا چل شوي دا چل شوي ٹھیک شو هغې نه پس بیا زموږ ډي سي ورته موږ وایو ډیټیکټیو فوډ کنسټیبل هغه هم اوس وزګار نه دی عدالت ته بس سمن تعمیل کوي په علاقه کې د بیټ افسر په تاڼه کې یو چې د هغه بیټ وي کله نه چې انویسټیګیشن د هغې باندې هغه بوج دونه زیات شوي دی چې ته نه خبرېږي زما دفتر دروازې تاسو ته کولاو دي ډېرې زه په دفتر کې ناست یم د 5 بجو پورې د شپږو پورې چې څه خبره وي که تاسو ایس ایچ او ډي سي پي نه اوري نیغ ما ته راځئ زما موبایل نمبر سرکاري به هم زه درکړم او هغه به دواړه به زه درکړم هغې باندې تاسو ما ته کمپلینټ کولی شئ نمبر ځان سره تاسو زما ولیکئ په دې باندې موږ ته کمپلینټ تاسو اني ټایم کولی شئ 0346 111 111 9629 0346 0346
111 301 9629 دین علاوه مونږ د پاس ورته وایي پولیس ایکسس سروس هغې باندې د سپي صاحب د هرې تانې په ګیټ باندې د هغې نمبر ولیکئ ٹھیک شو او هغې باندې تاسو کمپلینټ چې تاسو کمپلینټ وکړئ نو اما ته ډي آی جي ته او آی جي پي صاحب ته راځي او هغه بیا نه میټاویږي چې چا ته هم څه شکایت وي فوري طور تاسو پای کوئ اب زه په ټولو تاڼو ګیټونو باندې ولګوم په چوکو باندې او تاسو ته په دې روډ ځای نو ځای په ځای دا مونږ د چوکو سره لګولیم دي دا نمبر شته تاسو په هغې باندې کمپلینټ کولی شئ همون ته فوري رارسي د اډو دا مسلې چې ډي سي پي صاحب ته ما وویل تاسو به د هر کلي یو یا دوه مشران اډو والا او ټیکادار دا به کښېنې او دا به کې د روډ نه به یې اخوا کې او ټرافیک والا دا کس څوک و 100 روپۍ بس اجي بل خبره کوم چې دوی ورنه چلو یار زه ته یو خبره کوم چې تاسو پوهېږئ ستاسو مخکې رشوت وایي زما ته اجازه راوي نیسئ د لاس یې راونیسئ او ما ته ټېلیفون کوئ راسه دې رشوت ته بیا زه پوه شوم دا خبره کوم مونږ دلته راغلي یو که نه زه دا دعوه کوم چې مونږ حلال دی زه ګټور له راغلي یو او چې کوم سړي نه زه پیسې لرم د هغه نظر کې خو زه دونه سپک شم دونه ذلیل شم که نه هغې د پاسه به زه سترګې څنګه لاړم تاسو ته هم دا وایم چې تاسو څه نه پیسې والي هغه نظر کې خو ته ډېر سپک شو ولې ځان سپکوی سپایانو ته به مو خپله په ایماندارۍ ډیوټي کوئ او رزق الله ورکوي د انسان نه چې د کله تمه وساتله دا شرک دی دا رشوت نه دی شرک دی شرک د ایمان نه پرې سړی خلاصي کله چې رشوت تا واخیسته ستا په خدای په ذات یقین نشته دغسې که یو دوکاندار په دې باندې سودا خرڅوي چې یاره زه ګټه وکړم او د ده د الله په ذات یقین نشته نو دا شرک دی ګورې او دا ویلي الله چې په آخرت کې به سړي نه ایمان تلي ده ته پته نه لګي اخري وخت ایمان به ترې تلي خو ده ته پته نه لګي چې ما نه ایمان په څه کوي نو که زه ستا نه توقع ساتم چې ته به ما نه څه راکړې نو دا زما دا پوخ یقین دی چې زه شرک کوم زما په الله په ذات یقین دی خدای دې زموږ ایمان مضبوط کړي چې د الله په ذات مضبوط کوئ او د عوامو سره پولیس رویه ده ما هم تاسو ته ویلي تاسو ته څه تکلیف دی چې تاسو ولې دې خلکو ته جنیات کوئ ډېرو کسانو دا وکړه چې یاره تاڼو ته مونږ راشو د مورو سټاف دا خو ما چې زه راغلم ما ډار کړی چې د مددموران به ښکته په پوزي باندې ناست دي او ښکته به ناست دي چې دې ته د خپلې مشروطۍ دغه نه لګي کوم سړی تاڼې ته راغی او پولیس هغه دا ډیو ریسپیکټ ورنه کړي چې د هغه کوم حق دی مونږ غریب مالدار هر سړي پکار چې راشي تالاشي مونږ دې دپاره کوو د سیکیورټي دا مجبوري ده باقي عزت چې دی دا به مونږ ډله ورکوو که غریب دی که مالدار دی په کرسۍ به کښېنو یو کپ چای که وس کېږي ګنې اوبه وپېس کوو دا زموږ فرض دی چې دا پرې مونږ کوو که چاته شکایت وي نو ګوره په داسې خبره ده دا پولیس چې دی که نه دا د 1857 نه پس انګریزانو د دې چې کوم اسټابلیشمنټ کړی نو دا وردي و او دا پتلون هغه وخت نه د پولیس هغه ظلمونه کړي دي نو که چاته پولیس څه نه ویلی پولیس متعلق څوک واوري یاره بس پولیس خراب دی پولیس خراب نو دا خبره ختم کړئ که چاته څه شکایت وي نو پولیس خو محکمه ده او زما نه چاته شکایت وي نو ما ته وایي یاره ستا نه مې شکایت دی د ده نه مې شکایت دی د ده نه مې هغه کس پولیس سره چاته نه دي ویلي چې تاسو چا سره زیاتې وکړئ یا رشوت والا یا غلط کار وکړئ تاسو بچي چې پولیس ته راشي مونږ یې ډېر ښه تربیت کوو مونږ ورته وایو چې عوامو سره به ډېره ښه رویه ساتئ ډېر خیال به ساتئ ډېر عزت به کوئ د ظالم لاس به نیسي د ظلم نه به منې کوئ د مظلوم ملګرتیا به کوئ د دې نه ښه محکمه خو په ایمان کوي خو چې دا مونږ کوو نو سپې نشاندهي وکړو دا نه چې پولیس خراب دی ته به ما ته پولیس کې دا پلانکې خراب دی دا به راته پولیس نه دی خراب دا کس تاڼې کې بند کړي دي لاره کې هغه مخکې کسان راغلي زموږ ته مچل کېږي ټیک شو نو ستا دا فرض دی چې ته روزنامه کې راپورټ ولیکې چې دا وشوه پلانکي ما ته ټېلیفون وکړو چې دا کس ما ته په مچلتیا پرېږده په دې باندې خلک دغه کوي چې دا د پولیس ګوره دا د پولیس نه اهلي ده زه تاته بازار کې یو سړی روان دی هغه ټرافیک ګاډي کې روان دی ټرافیک والا خلاف ورزي کړه ورته یې ودرېږه
نه ودرېږي ټریفک والا په کار نه چې مخې ته یې ودرېږي هغه ماشین دی راباندې راشي بس ولیکه چې یاره غلطي وکړه اشاره مې وکړه د اشارې تعمیر یې ونه کړه نوم مو دغه ولیکه پرچه باندې ورکړه پرچه به ما ته راولېږې بل ته راولېږې تانې ته به یې راولېږې بل ټایم کې به یې راونیسي په روډ باندې چې ته هغه سره جګړه کې دا بلکل پولیس کې نشي چې ته به هغه سره په روډ جګړه کې دا ستا ذاتي کار دی ته به بلکل هغه سره جګړه نه کوې ته به اشارې تعمیر یې ونه کړې بس لاړ ته به چېرته ځې د پولیس دا غلطي ده ښه تاڼې ته یو سړی راغی اته دوی دا سړی ما سره پرېږده ورته یې نه شم پرېښودی مجبوري مې ده که ته پوهېږې چېرته یې تر ناڅه کې راپورټ ولیکې هېڅ هم ورته ما خو راپورټ ولیکې که سبا څه خبرې راپورټ دی بهی ته راغلی د اسلامي سړي پسې دا غلط سړی و ما نه څه پرېښودې بس دا خبره دې کې سړي یو دوه کسان سره شکایت کړي نو بس کښېنه دا اډو دا خبره خو بس ټول دغه مسله ده د پبلک لیزان کمیټې مونږ دا شته او زاړه نومونه تاسو سره شته تاسو ولې میټینګ نه راغلئ مخکې میټینګ شوی دی نو ولې نو کله شوی داسې کار دی لیزان کمیټې هره میاشت کې یو ځل به میټینګ وي باندې څه چوته مو ویډیو چې کوم ممبران دي تاسو به راځئ او میاشت کې به خامخا یو میټینګ کې خو تاسو لږ وګورئ چې لیزان کمیټې ممبرانو باندې څه فرایض دي د هغې هم هغې کې دا پابندۍ چې په کلي کې څه کار خلط کېږي هغه به تاسو پولیس خبروئ هغې کې دا خبرې دي یو بل خبره ته ورته موټرسایکل بلا نمبر څنګه کله کله کړوان یو د دې د دې سره مې په لغنه ټیک مخکې نه موټرسایکل دا خبره ما تاسو وکړه دا موټرسایکل داسې دی لکه ته چې بچي ته دا ورکوې که نه نو دا داسې دی لکه چې ته هغه قتلګاه ته لېږې نو اول خو دا دې تدارکو کې چې ضرورت وي په موټرسایکل سایکل ته ښه دی ما دی سایکل والا والا او د بچي خواهشاتو ته مه ګوره ځکه هغه غریب نه پوهېږي نو تاسو دا مهرباني وکړه چې بیا کله والی نو رجسټریشن یې فوري کوئ په هغې کې پولیس سره تعاون کوئ تاسو ورسره نیسئ یو هفته ورته ګورئ چې دې مشر راشي پرېږدې ورسره یو هفته 10 ورځې ولا ورکړه چې دا واله دې رجسټریشن وکړه د هغې تېره هفته ما پرېښي تا له ما موقع درکړه په دویم ځل چې بیا خلاف ورزي کوې بیا مه پرېږده یو پرچه پرېږدو دا شکایت چا وکړه چې یاره پولیس دی او هغوی کورونو منشیات خرڅوي پیسې تیلي نو هلکه ولې ته پیسې دی تاسو که چا سره ثبوت وي دا بالکل کېدی نه چې زه منشیات کول نه زه پیسې واخلم که یو کس سره ثبوت وي چا سره دا سر بجا ده بالکل بجا ده نه په خپله به ته نه لې بته په ذریعې به تیلی یوه خبره ده که چې دا روغله ده که نه 100 کې 80% ختم شوی دی زما یو خبره ونه کېده بس ورځ اذان لپاره دا دی چې الراشي والمرتشي فی النار اغشتونکي او ورکوونکي دواړه دوزخیان دي یوازې دا نه چې اغشتونکي دي زه ډي سپي صاحب ته وایم چې ته به انکوایري کې او چې چاته دا شکایت دي چې یاره دا زمونږ د پولیس که د ضلعې وای او که د تاڼې وای چا پیسې اخیستي دلته به راشئ چې یاره پلانکي سړي نه اخیستي پلانکي نه اخیستي اب ورته ووایي چې موږ به پکې خفیه انکوایري کوم ډي ایس پي والو ته هم دا وایم چې پکې انکوایري وکړي خو تنقید به رایي تنقید ګورې نه منم زه دا دعوه کوم چې زه نه چا نه رشوت مې نه په ژوند کې اخیستی نه اخلم او زه پرې لعنت غورځوم چې څوک یې دي ډېر کمینه سړي بې غیرته او تله سړي چې رشوت کوي ځکه چې دا په خدای په ذات یقین وي خو که هغې باوجود هم یو سړی وایي چې نه دا دی نو ما ته به ثبوت پیش کړي او به وایي ګنې نو بیا به زه د هغه خلاف کوم کاروایي کوم ځان به کوم زه به تا ته پیش کوم احتساب ته زما احتساب وکړه که ما کې څه غلطي ده ما کې څه خامي ده ده کې غلطي ده خامي ده ده کې غلطي ده خامي ده راشه او چې څه سزا یې موږ له راکړه
خو که مونږ کې غلطي او خامني او ته په ما الزام لګې نو بیا به زه تا رانیسم په هغې پوه شوې دا خبره ګوره ته زه خو ټیک کوم کوم سړی دا واورې چې را باندې ثابته نه کړه او غلط الزام دې ولګول هغې باندې بیا تپوس کوم غلط دغه نه منم درته پوه شو دونه کمزوري مونږ هم نه یو چې یاره ته دې راشي او دغه بله دا کس ماته وایي چې یاره کسان ګرځي او تاسو د هغې تدارک وکړئ نو زه یې تدارک کوم ما تاسو ته اجازه هم درکړه زه په خپله راځم چې چا ته شکایت وي چې د شپې کسان راځي چا ته خطرې قسم په خدای زه په خپله راځم ووایه راته چې کوم ځای کې شکایت دی بېګا درته چا لیدلي څوک راغلي نو د افواګانو خو موږ تاسو نه علاج نه شو کولی موږ د افواګانو په خپله تاسو علاج کوو تنقید وایي تنقید تاڼې ته یو سړی راغی جایز کار یې ټیک به یې وله کوي ناجایزه کله چې هغه پلار راشي هم به یې وله نه کوي که ده ولو که زه به دې سسپینډ کړم ناجایزه کار که هغه په دې سر کې ښکري هم به یې وله نه کوي ناجایزه به د چا جایز کار به دا چا کوي ناجایزه به د هېڅ چا نه کوي دا به زه جایز کار د هر چا کوه که غریب دی غریب یو که مالدار د مالدار ناجایزه کار ته زه خبر شوم چا هم دی کوي نو خیر به دې نه وي دې سپېڅل ته هم په دې خبره جایز کار به کوي نه مونږ په دې بد نه ګڼو خو که دغې غلطي شته زه د انکوایري کوم زه یې پرېږدم نه داسې ټیک به انکوایري کوم چا سره څه ثبوت دی هغه ما ته راوړي چې یاره دا کار یې کړی کوم علاقه کې منشیات فروش دی هغه چرس خرڅوي هغه خلاف یې اکشن نه دی اخیستی هغې به زه تحقیقات کوم ته یو هفته درله میاد درکوم چې کوم پاتې دي کم سړي الیګیشن لګولې چې ټول بیټ افسرانو ته ووایي بس کښېنه تا ته ضرورت نشته یو هفته کې په ټولو خلاف اکشن واخلي بل څه خبره پاتې کله کله بعض اوقات په دفعه 144 ولګي کنه ټول خلکو کې خلکو دښمنیونه دي څوک به برکرسي کوي څوک کرتا فاتحي ته ځي بار بار موږ د کیسه تر خبره کړې ده لکه کلی کې لږ گزارا سره کړې دفعه 144 که څوک شعر ترتیب خبره وره چې جایز کاری کنه استاد هغې که څنګه نوکري کې دي هم په درله مونږ کوو که نه خو ناجایزه کار یې سر کې ښکري که نه خدای شته که د هغه پوښتنو دونه خبره هم نه دا یاد ساته او د چا هغې کې مونږ نه راځو که مونږ نوکري دلته هم ته بل ځای هم ته بل ځای